أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم. الله پویږي په معنا د دې حروفو. تلک آیت الكتاب الحکیم، دا چې لوستلی شي په تاسو باندې دا کتاب دی چې د حکمت نه ډک دی. هدى ورحمة، او حکمت هغه هدایت دی او مهربانی ده للمحسنین د پاره د نیکوکارو. الذین نیکوکار هغه کسان دي یقیمون الصلاة چې په پابندۍ سره مونځ کوي، ویؤتون الزکاة او زکات ورکوي، وهم بالآخرة هم یوقنون او په قیامت یقیني. اولئک علی هدى من ربهم، دا کسان په سمه لار دي. واولئک هم المفلحون، او دی کامیاب دي. ومن الناس، او بعض د خلقنا یعنی د دې مشرکانو نه، من هغه څوک دی یشتری چې اخلي لهو الحدیث فضول خبرې، لیضل عن سبیل الله بغیر علم چې خلق بیلاری کی د الله د لارې نه بغیر د سپوی. ویتخذها خزوا، او نسی دین لره پټوکو. اولئک لهم عذاب مهین، د دې دپاره عذاب د بیزتیری. وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِ آیاتنا، هر کله چې په زمونږ احکامات د قرآن لوستل کیږي، ولا دی پشاشي مستكبرا تکبر کوونکی، کأن لم يسمعها، داسې ځان ناغرضه کی چې اړو ووی نریدو، کأن فی اذنیه وقرا، لکه چې غوږونه یې کاڼه دي. فبشره بعذاب علیم، دی له زیری ورکا د عذاب دردناک. ان الذين، بشک هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی، وعملوا الصالحات، او نیک اعمال کوي، لهم جنات النعیم، د هغوی دپاره جنت دی چې د انعاماتو نه ډک دی، خالدین فیها، او دی به پکې همیشه وي. وعد الله حقا، دا د الله رښتونې واده را. وهو العزیز الحکیم، الله زورور دی او حکمت والا دی. خلق السماوات بغیر عمد ترونها، ودرولی دی اسمان بغیر دستنو نچتی اوینی. والقا فی الارض رواسیا، او پزمکه یې غرونه والی دی میخونه. ان تمید بکم چې پتاسو اونو خوزی. وبس فیها من کل دابه، او خوارکڑی دی پکی هر قسم سالرون کی سیز. وانزلنا من السماء ماء، د اسمان نے باران نازل کړی دی. فانبتنا فیها من کل زوج کریم، او پاغي باندې ښکلې ښکلې ګیاګانې او فصلونه راخیجولی دي. هذا خلق الله، دا خو د الله پاک پیدا وخت دی. فارونی ما ته وښیه ماذا خلق الذین من دونه، چې څه پیدا کړي دي هغه چا چې د الله نه ما سوا یې ذموار ګڼئ. بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکې دا ظالمان په ښکاره ګمراهۍ کې پراته دي. منګه د سوره روم نه پس سوره لقمان شروع کو. سوره لقمان د نزول په لحاظ سره 57 نمبر سورت ته د قرآن مجید، یعنی 55 نمبر، او وروستو د سوره صافات نه نازل شوی دی، مکی دی. ټول ټال پکې 34 آیات لري، 4 او ټوټل کلمې 1500 او 240 دي، او حروف پکې 2000 او لس د پاسه سل دي. لکه څنګه چې موږ سوره روم کې د دې موضوع ویلې و د صورت چې د الله پاک وحدانیت او د پیغمبر علیهم السلام رسالت دی. په دې کې الله پاک دغه دوه خبرو سره سره دوه نور خبرې ذکر کوي، چې یو خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسالت دی، یو د الله وحدانیت دی، او درېمه خبره پکې هغه د نافرمانه خلکو سزا ده، او څلورمه خبره پکې د تابعدارو خلکو انعامات دي، او پنځمه خبره پکې د الله پاک د هغه خصوصي بنده ذکر دی چې د هغه نوم لقمان دی، او الله پاک د هغه حکمت بیانوي، او شپږمه خبره پکې نصیحت دی چې یاره کم خلک هغه نیک عمل کوي نو الله سره د هغې درجې اوچتې. الله پاک پکې فرمایي الف لام میم، الله پوهیږي په معنا د دې حروفو. د دې ښکلې معنا جلالین شریف کې جلالین کړې ده چې والله اعلم بمراده، بس
د دې په مقصد الله پوهیږي. تلک آیت الکتاب الحکیم، دا چې احکامات لوستی شي دا هغه کتاب دی چې د حکمت نه ډک دی. او حکمت څه ته ویلی شي؟ حکمت ویلی شي د فایدې خبرو ته، او د فایدې خبره پکې څه ده؟ هدن، هدایت دی. سمه لار ده. یو لار هغه چې کوم دی نو منزل ته تلي، خو هغه لار چې ده هغه د انسان د تکلیفي، او بله لار چې دی هغه منزل ته تلي خو پای کې تکلیف دی. لکه ته چې مردان ته ځې او په بخشالي ځې، او چې مردان ته ځې او په شاباسګړي اوسې، نو د بخشالي دا د هدایت لار د سمه ده. او د شاباسګړي په دې باندې چې یو پیره څوک ورشي نو بیا به لازمن د آرام دپاره انجکشن لګي. نو الله پاک هم دا خبره کوي چې دا د حکمت نه ډک دی، او د حکمت خبره پکې څه ده؟ هدایت دی. او هدایت څه ته وایي؟ الله ته شارټکټ لاره. ورحمتا، او مهرباني ده للمحسنین. دا دواړه خبرې ګورې د نیکانو خلکو دپاره دي، هغوی به ترې فایده لي. او د نیکانو خلکو څه علامت دی؟ الله پاک د نیکانو خلکو تفسیر قرآن بالقرآن کوي. تفسیر قرآن بالقرآن د قرآن مجید چې کوم دی نو 4 قسمه غټ تفاسیر دي. یو تفسیر قرآن بالقرآن چې الله پاک د هغه خبرې په خپله باندې وضاحت وکړي. دویم تفسیر قرآن بالحدیثي چې پیغمبر علیه السلام د هغې بیا وضاحت کړي. یو تفسیر قرآن بالاجماعي چې علماو د هغې وضاحت کړي. او څلورم تفسیر قرآن بالقیاسي چې د هغې نه چې کوم دی نو مجتهدینو چې کوم لوی لوی فقها دي هغې ترې نه په یو مسله باندې قیاس اغستی، د هغې هغه مقصد هغه شانتې نه په قرآن کې نه په حدیثو کې چې صراحتاً بیان شي، نه په اجماع کې. نو الله پاک دلته کې د محسنین چې محسنین او نیکوکار څوک دی الله یې په خپله تفسیر کوي. الذین، دا هغه کسان دي یقیمون الصلاة چې مونځ قایموي، ویؤتون الزکات، او زکات ورکوي. یعنی مونځ عبادت بدني دی، د الله حق دی، حقوق الله دی. او زکات چې دی نو عبادت مالی دی، د بنده حق دی. دا دواړه کوي. وهم بالآخرة هم یوقنون، او عقیده مضبوطی په قیامت باندې یقیني چې د دې دواړو صله به ماته په قیامت کې ملاویږي. الله وی اولئک علی هدی من ربهم، دا قسمه خلک چې هغه حقوق الله حقوق العباد دواړه په ځای ځای باندې راوړي، دی په سمه لار دي د الله طرف نه. و اولئک هم المفلحون، او دی فلاح مونتونکي دي. فلاح هغه څیز ته وایي چې انسان پکې خوشحاله وي، د انسان د فایدې کاري. او الله پاک وایي دغه خو د نیکانو خلکو باس شو. او موږ پکې وایي یو پکې الله د نیکانو باس کوي، یو پکې الله پاک د ګناهګارانو باس کوي. اوس الله د ګناهګارانو باس کوي. ومن الناس، او بعضې د خلکو نه، چې دا بعضې د خلکو نه مقصد دا دی چې دا د هغه وخت خلک ومو او اوس هم داسې خلک موجود دي، د هغوی هغه وراثت نورو خلکو ته میلاو شوی دی. من هغه څوک دي یشتري لهو الحدیث چې هغه علي فضولې خبرې لیضل عن سبیل الله بغیر علم، چې د الله پاک مخلوق هغه بیلاری کی بغیر د څه پوهې نه، په خپل هم بیلاري دي چې بل هم بیلاري کی. ویتخذها هزوا، او د الله احکامات یې په ټوکو نیسلي دي. اولئک لهم عذاب مهین، د دا قسمه خلکو دپاره عذاب سپکونکی دی. او هغه سپکونکی عذاب سری د بېعزتۍ دی. وإذا تتلى عليه آیاتنا والله مستكبرا كأن لم يسمعها، دا خلق چې دی دا فضولیات کوي چې کله دی باندې د قرآن احکامات لوستلی شي نو دی ووړي شاکي وته او لویو کی لکه چې اډو ووینر داسې ځان پې ناغرضه کی. كأن فی اذنیه وقرا، لکه چې د دې غوږونه درانه دي، کاڼه دي. فبشره بعذاب علیم، دی له زیرې ورکړه د عذاب دردناک. په دې کې 3 اقوال دي چې د دې نه مقصد څه دی. د دې من یشتری لهو الحدیث نه مقصد څه دی؟ نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روارو، او ورسره د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې زمونږ د فقه امام دی، چې فقه حنفي ټول د هغه د 500 حدیثونه جوړه ده. هغوی وایي مونږ په دې باندې قسم خورو چې د دې لهو الحدیث نه مقصد ګانی بجانی. او عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وایي دا چې چا په باره کې نازل شوی دی ما ته معلوم دی. دا غنم نظر بن حارث دا یو ډېر لوی کافر او دی لوی تاجر و، سوداګر و، ټریډر و. نو دی براغی عجم ته یعنی ایران ته دی علاقو ته براغی. نو دلته کې به د بادشاهانو د کیسو کتابونه واغستل، د رستم و د سهراب و
د اسفندیار او د عشق او معاشقي هغه کتابونه به واغستو نو د هغې نه به خلکو ته بیا کیسې کولې. نو یو ورځې سوچ وکړو چې دا کیسې چې زه کوم دومره اثر نه کوي، د دې دپاره به د دې کیسو دپاره به زه ګانو والا وینځې والم. نو راغی نو ګانو والا وینځې واغستې. زمونږ په دین کې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دا حرامې کړې وي چې ته وینځ هلې او ګانې ویې بنالې، ابا حرام وي، ځکه چې دوی د الله بندګان دا د کار وباسي او ګانه حرامه ده. ګانه ویل، ګانه اورېدل، ګانې سره مینه کول دا ټول حرام دي. غنا چې کوم دی نو هغه دې ته ویلی شي غنا، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم دی نو حدیث مبارکه دی چې الغناء ينبت النفاق في القلب کما ينبت الزرع. دا غنا دا ګانه چې دا په زړه کې داسې نفاق راولي لکه څنګه چې اوبو هغه فصل راخېږي، لکه څنګه چې ته پټې اوبه کې و هغه تخم چې کوم دی نو تیغونه شي، دک شان دی چې ګډه ګانا اوري نو دا په زړه کې د ګناه خیالات راولي. چې کله خیالات راولي شیطان ولا خود به خود دا شکل ورکړي چې دا ګناه وکړي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم دی الله پاک وی دا شاعران چې دي فی کل وادی یهیمون دی په کندو سر دي. کله چې کوم دی نو سوي او کله سوي په هغه ځای کې بیا انشاءالله دا آیات را روان دي نو په هغه ځای کې به پوره تفسیر وکړو. خو دلته کې نو دې نظر بن حارثه د چې کوم دی نو دغه واغستې د وینځې واغستې ګانو والا، او چې کله به پیغمبر علیهم الصلاة والسلام د قرآن مجید د آیاتونه شروع کړو، تبلیغ او احکامات به شروع کړو، د به هغه وینځو ته به راځي نو د به ګانې بجانې شروع کړې وګیله بیا غور کې به دا ورته کیسې او ټپې ورته وکړي. نو دا اوس هم مونږ وینو چې یو غاړې ته میلاد شریفي او بلې غاړې ته چې کوم دی نو ګانې بجاني د ګلپاڼې او د نازیه اقبال نو خلک جومات پرېږدي ولته کیسي، او چې مولا چې کوم دی نو هغه امام عالم هغه د لسو منټو نه تقریر سیوا کړي نو په مونږ میږي حواله شي وږي ته مونږ تر ساري مولا بانګه پورې ناست یو که په ځان پوهېږو. الله پاک وایي دا هغه لهو الحدیث دقه دی. نو هغه به دا طریقه کوله چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تبلیغ شروع کو بس هغه به هلته ګډه مړم شروع کو او ګډېدو والا او ګانو والا وینځې به یې میدان ته راوستې، خلک به ټول لړ هغې له. نو الله پاک چې کوم دی نو په هغه باندې لعنت راولېږو چې د دې دپاره سپکوونکي عذاب دی او د ټولو نه سپک عذاب ناکاره عذاب هغه د اور دی. چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیره صحابو له حکم ورکړه چې دا پلان کې کس چېرته میلو شي دي وسوځوي. او چې صحابه روان شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یو خبره وویلې سوځوی ما دا سوځول د الله پاک عذاب دی، بس کې دی ما لې راولې. نو ته انسان یو سزا ورکولی شي قانونا خو سوځول نشي کولی، ځکه چې دا سوځول دا صرف د الله پاک خاصه ده، دا ډېر زیات د بېعزتۍ عذاب دی. نو په دې د لاندې تفسیر مدارک کې امام نصفي صاحب، روح المانی کې محمود علوسی صاحب او ادریس صاحب چې کوم دی نو په معرف القرآن کې هغوی دا خبره لیکلې ده چې په دې لهو الحدیث کې هغه ټول څیزونه رال چې کوم څیز تا د عبادت نه وباسي، چې کوم څیز تا د عبادت نه وباسي نو که هغه ناول دی، که هغه ډایجسټ دی، که هغه کیسټ دی، که هغه سی ډي ده، که هغه ټي وي دی، او که هغه د لارو کوڅو کیسې دي، او که هغه موبایل دی. خو چې کوم یو څیز به نامي څیز هغه تا د مونځ نه وباسي هغه لهو الحدیث کې راله، او د هغه ټولو دپاره الله وایي د بېعزتۍ عذاب دی، او د بېعزتۍ عذاب هغه اور دی. اوس فقها دلته کې یو خبره کوي، یو پوینټ ته اوټ کوي او ډېر زبردست دی چې هغوی وایي هغه ګپ شپ چې فضولي نو په هغې باندې الله عذاب ورکوي، خو چې د ښځې خاوند ترمنځ د فضول ګپ ومي الله پاک پې ثواب ورکوي. الله پاک د دې دا تعلق دومره ډېر خوښ دی چې دا سړی چې کوم دی ډېر د خپلې ښځې له ټایم ورکوي چې دی د ګناه نه بچي. نو که دی فضول ګپ لګوي، که دی پکې یعنې دی پکې داسې الفاظ وي چې هغه الفاظ د کنځلو وي، الله پاک د دې دواړو هغه خبرې خوښې دي، خو دا خبرې نور خلکو سره نه دي خوښې، په هغې باندې الله پاک ثواب ورکوي. دلته کې الله پاک وایي هر هغه خبره هغه په لهو الحدیث کې راله چې کومه خبره تا د عبادت نه وباسي، او چې کومه خبره او کوم کار هغه تا د شیطان طرف ته روانوي. نو الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام فبشره بعذاب علیم،
دیلا زیر ورکه د عذاب درناک. اوس الله پاک وایي ما سره یوازې عذابونه نه دي چې یو سړی دومره چې کوم دی هغه وایي چې بس الله پاک خو بل څه کار ته کوي، بس عذابونه ورکوي. الله وایي نه، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. کم کسان چې مسلمانان دي او نیک عمل کوي، هغه دا قسم کارونو نه ځان ساتي او هغه نیک عمل کوي. نیک عمل څه دی؟ وړه غونته خبره وپکې وګورو. عبدالله بن سلام صاحب وایي چې زه پیغمبر علیهم الصلاة والسلام سره په ړومبي ځل باندې میلاو شوم. عبدالله بن سلام صاحب دا یهودي و، وایي چې کله زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په ړومبي ځل باندې میلاو شوم، ما د هغې نه کوم ړومبي الفاظ واورېدو، هغه 3 الفاظ. هغې وی اطعموا الطعام، صحابو ته وی اطعموا الطعام، تاسو په خلکو باندې روټۍ خوروئ. وافشوا السلام، په خلکو باندې سلام وکړي. او چې کله خلک ودي نو د الله پاک عبادت وکړي. دا 3 خبرې ورته وکړي چې خلک ودي نو مقصد نه تهجد دی، د شپې په صحیح حصه کې تاسو د الله پاک عبادت وکړي. نو دا 3 واړه خبرې به څه کوي؟ دا به تاسو جنت ته ډارې بوځي. دا 3 خبرې داسې دي ځکه چې دا 3 واړه ګران دي. شیطان وایي د هغه چا خوا نه راځي چې هغه شومي، بس شیطان وایي بس د ده لپاره دا شومتوب کافي دی. یو سړی شومي بخیلي، بس شیطان ته نه ګوتې وباسي، بس وي د ده اسم چې کوم دی نو چې کوم ځای ته زه بوځم هلته دی اسم روان دی. نو د څه لپاره د باندې زه محنت وکړم؟ نو که هغه عالم وي د شیطان وایي بس د ده لپاره دا کافي دی، دله علم پیدا نه ورکوي. او د جاهل سخي نه یریږي. هسې نه چې وي دی جاهل دی، نه پوهېږي، پړه دی، مونځ او داسې نشته، خو د الله په نوم ورکړه کوي، هسې نه ناڅاپه پرې د الله پاک رحمت راشي او دې توبه وباسي او دا ټول کای یې پلټ شي. نو د جاهل سخي نه یریږي. نو الله پاک نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تاسو د الله په مخلوق کې دعوت عام کې روټۍ ورکوئ چې څه د سوره د نوم کیدی شي نو انسان په خېټه باندې مړوي چې چاته ضرورت دی. بل چې سلام پې کوئ نو چې ته سلام کوې ستا زړه به تکبر وي. مونږ د بل د سلام پته مو وي که نه ولې مونږ وایو ودرېږه چې دی په ما سلام کوي که نه کوي، ما ته ځان غټ ښکاري. نو چې ته پې سلام وکړي په دې وجه دین کې دا راغلي دي چې روان چې کوم دی نه په ناسو ناس په ملاسو او په کوم یو په سورلی دی هغه په پیدل سړي باندې به سلام کوي. نو دې سره به د په زړه کې تواضع راځي. او د چا په زړه کې چې تواضع راځي الله وله نرمي ورکوي. چې چا د الله پاک وایي ما اخلاق نرم کړو نو بس هغه کامیاب شو، هغه ګټه ومونته. او دریم چې کله دې د شپې عبادت کوي نو د شپې الله پاک وایي زه 2م اسمان کې ا دې 2م اسمان ته د دنیا اسمان وایي. یعنی مقصد ته څه دی؟ الله خو هر ځای کې حاضر ناظر دی، خو انسان ته چې یو بنده سوره نږدې یو کار د نږدې ته وایي زبر به پیدا والم بس ستا عبادت کړی او ما قبول کړی او تعالی په هغې باندې ثواب مرتب کړی. نو په دې وجه باندې الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام د دې نیکانو دپاره داسې انعامات دي چې د همیشه دپاره به وي د الله وعده ګورې رښتونې ده. وهو العزیز الحکیم، الله زورور دی او حکمت والا دی. کوم الله دی؟ زور یې موږ در څه نه معلوم دی، حکمت یې موږ در څه نه معلوم دی. خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اسمان یې ودرولی دی بغیر د ستنو نه چې دوی وویني. مفسرین په دې کې 2 معنی کوي، یعنی یا خو ستنې شته نه یا ته نه وینې. د الله پاک ورته نوراني ستنې ودرولي دي. والقا فی الارض رواسي ان تمید بهم، او په ځمکه باندې غرونه ودرولي دي چې په تا ونښوځي، یو سیکنډ در باندې وښوځي نو ستا نه بیا زړه وتي. نو چې الله وایي زما دې بنده باندې خطره تېره نه شي. په دې وجه باندې مفسرین وایي ساینس چې وایي چې ځمکه ګرځي دا دروغ دي. که چېرې ځمکه ګرځېدې نو امریکا به پاکستان ته راتله، پاکستان به امریکې ته ته، د پاکستان موسم به هلته ته او د هغې موسم به دلته راته. بل دا غرونه چې ګرځېدې نو چې معمولي غونته کې به بوځي یا معمولي پکې لګېدلي څومره هوا کوي نو دا دومره غټ غټ غرونه دي نو دې هوا به ټوله دنیا په بلاړوله. بل اوچه بلونده کېده لونده به اوچه کېده. نو مقصد دا دی الله دې باندې ما میخونه والي دا نه ګرځي، نور ته نه چاپېره ګرځي. وبث فيها من كل دابه، خواره کړي مې دي په دې کې هر قسمه زیروه چې پکې داسې هم شته چې د هغې نن سبا قیمت هغه په اربونو ډالره دی چې هغه معدوم کېدو والی دي، چې هغه ختمېدو والی دي. نو ګینیز بکس آف ورډ چې کوم دی نو یو کتاب دی پای کې لیکلي دي، پای کې هغې څه حشرات ورکړي دي چې که دا چا کم ځای کې ومونته نو د هغه دپاره $1 کروڑ او $2 کروڑ انعام دی چې دا موږ کیدو یادګار په طور باندې چې دا هم د الله پاک مخلوق دی. الله وایي دومره زیروح ما پیدا کړي دي چې د انسان چې کوم دی نو هغې ته صرف په کتو باندې اریانېږي. چېرې دا څنګه عجیبه څیز دی.
فانبتنا فيها وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج کریم د اسمان د باران راوروما او په هغې باندې ستاسو دپاره ښکلې ښکلې فصلونه او ګیاګانې هغه راوخېجوما هذا خلق الله دا الله وایي چې ما درته څه بیان کړو دا زما پیدا وخت دی فاروني ماذا خلق الذین من دونه نو د هغه چا لږ پیدا وخت راته وښایي چې زما نه ما سوا یې تاسو ذمهوار او نازولي ګڼئ د هغې خو راته لغونته کې وښیې چې هغې څه کړي دي بل الظالمون فی ضلال مبین اصل خبره دا را دغه ظالمان چې د الله ناشکري کوي دي په ښکاره ګمراهۍ کې پراته دي او د دې د ګمراهۍ سزا به دي ته په قیامت کې الله پاک ملاوي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله پوهېږي په معنا د دې حروفو تلک آیت الکتاب الحکیم دا احکامات چې موږ کوم لولو دا د هغه کتاب دی چې د حکمت نه ډک دی هدن لارښوونکی دی ورحمتا مهرباني ده للمحسنین دپاره د نیکانو الذین نیکان هغه خلک دی یقیمون الصلاة چې مونځ قایموي ویؤتون الزکات زکات ورکوي وهم بالآخرة هم یوقنون او په آخرت یقین ساتي اولئک علی هدى من ربهم دا خلک په سمه لار دی اولئک هم المفلحون هم دی فلاح موندونکي دي ومن الناس بعضې د خلکو نه من هغه څوک دی یشتري لهو الحدیث چې فضولیات علي لیضل عن سبیل الله بغیر علم چې خلک به د الله د لارې نه واړوي بغیر څه ثبوته ویتخذها هزوا او د الله احکاماتو پورې ټوکې کوي اولئک لهم عذاب مهین د دې دپاره عذاب دی د بېعزتۍ واذا تتلى عليه آیاتنا په دغه بېعزته خلکو باندې چې کله اولوسي شي احکامات زمونږ والله دی شاکي مستکبرن ډېر په تکبر سره کأن لم یسمعها لکه چې اړو اورېدلي دي کأن فی اذنیه وقرا چې غوږونه یې درانه وبشره بعذاب علیم دی له زیرې ورکه په عذاب دردناک سره ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم خالدین فیها بېشکه هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او نیک اعمال هم کوي د هغوی دپاره جنت دی د انعاماتو نه ډک چې دوی به پکې همیشه وي وعد الله حق او دا د الله رښتونی واده را وهو العزیز الحکیم الله زورور دی او حکمت والا دی خلق السماوات بغیر عمد ترونها پیدا کړی دی اسمان بغیر د ستنو نه چې تی ووینئ والقا فی الارض رواسیه خوره کړي دي په ځمکه باندې ودرولي دي غرونه ان تمید بکم چې پتا ونښوځي وبث فیها من کل دابه او خوره کړي دي په مخ د ځمکه هر قسمه زیرو وانزلنا من السماء ماء او نازل کړي د اسمان نه باران فانبتنا راخیږي فیها په هغې سره من کل زوج کریم هر قسمه فصل او ګیا ښکلې هذا خلق الله دا د الله پیدا وخت فاروني ما ته وښیه ماذا خلق الذین من دونه پیدا وخت د هغه چا چې تاسو یې ذمهوار ګڼئ بل الظالمون فی ضلال مبین بلکې ظالمان په ښکاره ګمراهۍ کې دي اغوستل بیا هغه چې ورته ویلی شي که نه خرید و فروخت رسول خبري علي ويتخذها هزوا او نسي په ټوکو سره او لویوږي لکه چې اورېدلي نه فی اذنیه وقرا لکه چې غوږونو یې کاڼي زیر ولا ورکه د عذاب دردناک الله زورور دی او حکمت والا دی پیدا کړی دی اسمان بغیر د ستنو نه ترونها چې تی وویني
ودرولی دي په ځمکه غرونه چې اونه خوځي په تاسو خواره کړي دي پکې هر قسمه زیرو باران هغې سره یې راخېژولي دي هر قسمه فصل او ګیا ښکلې دا د الله پیداوخت دی اروني ماذا خلق الله وښیه ماته چې څه پیدا کړي دي هغه چا چې د الله نه علاوه تاسو ذمهوار ګڼئ بلکې دا ظالمان چې ښکاره ګمراهۍ کې شابس او جی